شهادتین دو گواهی کول، یو گواهی د دې خبرې چې د الله نه سوا بل څوک الہ نشته، او دویمه گواهی د دې کول چې نن سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تر آخري انسان پورې چې څومره انسانان دي نو ټولو ته آخري نبی لېږلی شوی دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، بل څوک نبی نشته دی. د دې باب مقصد دغه دی، او دې کې از خود دا معلومه شوه چې تر قیامته پورې بل څوک داسې نبی نشي راتلی چې هغه سره دی د الله پیغام وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو بل څوک نبی نشي راتلی چې هغه د الله دین ته دعوت ورکړي، څه نوې بنیاد کړي د دین. او دیو وجې نه موږ بار بار ویلي دي چې ختم نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري پیغمبر کېدو باندې زموږ ایمان دی، دا د ایمان حصه ده. که څه خلک د دې خلاف دعوه کوي، نو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مذهب دا دی چې که یو سړی ووایي چې زه پیغمبر یم د دې زمانې، نعوذ بالله من ذلک، او څوک ته تپوس وکړي چې ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی، څه ثبوت شته دی، دا څوک چې تپوس کوي د پیغمبرۍ د دلیل، دا سړی هم کافر دی. د هغې وجه دا ده چې عقیده خو دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه رستو بل نبي به نه راځي. نو چې دی د هغه نه دلیل تپوسي، نو مطلب دا دی چې د خیال دا دی چې که د دلیل پیش کړي زه به یې ومنم، دی نه خو دا معلومېږي. حال دا دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه رستو بل نبي نه راځي. په دې دا سوال راځي چې مسلمانان خو د دې قائل دي او عقیده ده چې سیدنا عیسی علیه السلام به قیامت ته نږدې راځي. حکم خلک چې د مرزا د نبوت قائل دي یا بعضې نه دي قائل، خو هغوی ته هم دا دوکه مخې ته ده، په دې خلک دوکه کېږي، را دوکه کېږي. نبوت دا مطلب دی چې نوی پیغمبر به نه راځي، نوی کتاب به نه وي، نوی دین به نه وي. عیسی علیه السلام چې راځي نو په هغې باندې د سړی عقلي اعتراضونه نه کوي، هغه حدیثو نه ثابت. او محدثین وایي دا حدیث تواتر تر حد رسېدلی دی. تواتر هغې حدیث ته وایي متواتر چې په هغې په هره زمانه کې دومره خلک جمع وي چې د هغې خلقو په دروغه باندې جمع کېدل ممکن نه وي. مثلا روس یو علاقه ده، یو ملک دی، دا چا لیدلی نه دی، لیکن ټوله دنیا کې دا تواتر سره روان دي. نو که دلته یو سړی پاسي او هغه دا ووایي چې زه روس نه منم، روس پکې چا راوستلی، روس کم ځای دی؟ نو دې سړي پورې به ټوله خلکو خاندي، کم عقل به ورته ووایي چې ټوله دنیا قایل ده تواتر سره معلومه ده. په دین کې یو داسې خبره چې هغه تواتر سره نقلی، نو د هغې نه انکار کفر دی. نو دا فضول بکواس دی نه کوي یو سړی چې جی قرآن مجید کې د عیسی علیه السلام د رفع ذکر نشته دی او د هغه د راکوزېدو ذکر نشته دی، تا نه حدیث ویلي نه په قرآن پوهېږه. عیسی علیه السلام به راځي لیکن د هغه حیثیت د نبي نه دی، او دا یو شرف دی، یو عزت دی چې الله یې هغه له ورکوي. یو دا دی چې دجال به د هغه په لاس ختمېږي، او دویم وجه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرتبې لوړوالی مقصد دی چې الله هغه له څومره لویه مرتبه ورکړې ده چې انبیا علیهم السلام د هغې په پیغمبرۍ کې، د هغې په امتیت کې د راتلو دپاره کوشش کوي. او دا اصل لرې نه د قرآن نه، الله د هر نبي نه دایم لوز اخیستلی قرآن مجید کې چې که هغه آخري نبي راشي ستاسو په عهد کې لتؤمنن به ولتنصرنه، تاسو په هغه ایمان لرئ او د هغه د دین امداد به کوئ. او دا بکواسیان د آیت پرېږدي او هلته کې وی حدیث کې ثابته ده، حدیث کې نه ده، یوازې قرآن مجید کې د هر نبي نه دا وعده اخیستې شوې ده، د هغه د امتیانو نه وعده اخیستې شوې ده چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو زمانه کې پیدا شي
نو تاسو په هغه ایمان لرئ او په هغه د هغه امداد به کوئ، د هغه د دین نصرت به کوئ. نو په دې مه دوکه کېږئ چې دا به څنګه راځي، چې راځي هغه د امتي په حیثیت راځي. حیثیت به د امتي، حیثیت به د نبي نه وي. او په دې دا اعتراض مه کوه چې د هغه مرتبه راوغورځېده. مرتبه الله ورکړې وه د نبوت، اوس یې په حیثیت د نبي الله رالیږي، په حیثیت د امتي الله رالیږي. په دې کې څه مرتبه وړه شو؟ یو د هغه تیر وخت دی، یو د هغه وروستنی وخت دی. مرتبه په دې نه کمیږي. چا چې دین بیان کړی دی او دین وایي، الله د هغه خپل حکم دغه دی او فیصله یې دغه ده.